بخاری شریف او مسلم شریف کې د جریج واقعا ذکر ده چې په هغه کې ډېر لوی سبق او عبرت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لم یتکلم فی المهد الا ثلاثه، په زانګو کې ماشومانو خبرې نه دي کړې مګر دریو ماشومانو خبرې کړې. یو عیسی علیه السلام دی، یو بل صاحب جریج د جریج هغه ملګری چې یو ماشوم و هغه خبرې کړې دي. هغه څنګه قصه ده نو بخاري شریفه کې مکمل ذکر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جریج یو سړی ولو ډېر عبادت ګزاره و او ته د ځان لپاره یو عبادت خانه جوړه کړې وه، په هغه کې به ولاړو لمنځونه به یې کول. یو ورځ دی په خپله عبادت خانه کې په نفلي لمانځه باندې ولاړو، مور ورته راغله، ورته آواز یې کو یا جریجو، ای بچیه ای جریجه. نو ده وویل چې یا ربي امي و صلاتي، الهه یو طرف ته مې مور اوازونه کوي چې جریجه، بل طرف ته مې نیت تړلی دی ولاړ په لمانځه یم. نو په هماغه لمانځه باندې و خو دې مور ته څه ونه ویل. اخر چې سلام وګرځوه نو مور یې نه وه. بیا په لمانځه باندې بله ورځ ولاړ دی، مور یې راغله، بیا یې ورته اواز وکړو چې یا جریج. ده ویل اله العالمین یو طرف ته راته مور اوازونه کوي، بل طرف ته مو نیت تړلی دی ولاړ په لمانځه باندې یم. خو هغه لمونځ ته بیا دوام ورکوي او سلام یې ونه ګرځوئ. درېیمه ورځ راغله، بیا مور ورته اواز کوي دی په لمانځه ولاړ دی، خو بیا یې مور ته جواب ورنه کوي. دا مور یې ډېره زیاته خفه شوه چې دا بچی ما را لوی کړی دی دومره تکلیفونو باندې، نن زه راځم او د ده عبادت خانې سره ودرېږم او درې کرته ما دته جواب ورکړی، ما سوال کړی لیکن د جواب نه دی راکړی. اله العالمین تر هغه وخته پورې دته مرګ مه راوله تر څو پورې چې زناکاره ښځې اواز ته نه وي اورېدلی او په ده باندې د زنا تهمت لګېدلی نه وي، تر هغه وخته وفات او مرګ دله مه راوله. مور د به د خولې نه دا آواز وخاتی. الله تعالی عز وجل جل جلاله د هغې مور هغې خیرې قبولې کړي. وخت راغلی په دوی کې یوه زنانه وه بدکاره، د رنګ نه ډېره ښایسته وه، هغه به د خلکو سره زناګانې کولې. نو هغه زناکارې ښځې و دې نورو ته وویله چې دا کومه بزرګ دی زه دی په خپل ځان باندې رامایله کوم، مینوم یې تر دې چې ما سره به زنا کوي. هغې ورته وویل که دې دا کار وکړو موږ به ډېرې پیسې درکړو نو به معلوم شي چې واقعي بزرګ دی او که نه دی. نو هغه زنانه ده ته را مخامخ شوله د جریج ته او ده ترې مخ واړوی، هېڅ یې هم ورته ونه ویل. خو هغې زنانه ډېر کوشش وکوي، خو جریج یو بزرګ و، هغه بلکل و دې زنانه ته په دغه نظر باندې کتل هم نه. دا زنانه را روانه شوه، د دغه عبادت خانې د دروازې سره خوا کې یو شپون، هغه شپون به دا ته اوسېدو، د ورځې به خپلې چیلې بوتلې او د شپې به راغلی د دغه بزرګه د عبادت خانې په دروازه کې د ځان لپاره یو ځای جوړ کړی و، هلته به یې شپه تېروله. د دغې زنانه د هغه شپونه سره زنا وکړله، د هغې نه حمل واخیستلو ماشوم یې پیدا سو د زنا نه. چې پیدا شو نو دې زنانه خوره کړه چې د ما سره چې زنا کړې ده هغه جریج کړې ده او دې بزرګ کړې ده، د همدې زنا په وجه د ما نه دا بچی پیدا شوی. خلک راغلل د ده هغه عبادت خانه یې ورانه کړله او د هغه چې دیولونه وه هغه یې راګزار کړل، راویې غورځول او د ده یې ډېره بېعزتي وکړله. دی ورته وایي چې ما خو پوه کړئ مسله څه ده، تاسې ولې زما عبادت خانه راورانه کړه؟ هغې ورته وایي چې ته مسلې تپوسونه کوې، زنا دې کړې ده او د هغه ښځې سره او د هغې زنا نه بچی پیدا شوی ماشوم. دی ورته وایي هغه ماشوم چېرته دی؟ وایي ماشوم خو هلته په زانګو کې دی. ده اودس وکوي، یو دوه رکاته یې لمونځ وکړو او سوال یې وکړئ، دعا یې د الله تعالی نه وکړه او بیا هغه ماشوم و دې خلکو ته ویل چې مال یې راوړئ. نو هغه ماشوم چې کله ورته راوړئ نو ده د هغه ماشوم په دې خېټه کې داسې دا ګوته ور کېښودله او ویې ویل یا غلام من ابوکه، ای ماشومه ستا پلار څوک دی؟ نو هغه ماشوم وویل فلان راعي، اوس په زانګو کې وړوکی ماشوم دی. هغه ویل چې زما پلار پلانی شپونکی دی. بیا خلکو د ده ته وویل چې موږ ستا ډېره بې حرمتي او بې عزتي وکړله، موږ غواړو چې دا ستا عبادت خانه د سرو زرو جوړه کړو او د سپینو زرو یې جوړه کړو، که دې خوښه وي. ده ورته ویل نه، بس هماغه هغه شانتې جوړه کړئ څنګه چې مخکې د خاورو نه وه، ما ورته پرېږدئ زه خپل عبادت کوم. تاسو دلته وګورئ چې مور ورته اواز کاوی، دی په نفلي لمانځه ولاړ دی او مور ته جواب ورنکه او مور د خولې نه خیرې ووتلې، بده دعا ووتله او دومرې ویلي و چې اله تر هغه پورې مرګ مه وراوله چې زناکارې ښځې اواز یې اورېدلی نه وي او د هغه تر زنا تر تهمت لاندې شوی نه وي.
هماغه چې زناکارې ښځې تر تهمت لاندې شو جریج. همدغه شان د مسلمانانو په اولاد باندې د مور حق د پلار په نسبت باندې زیات دی. یو حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، وی فرمایله من احق بحسن صحابتي، څوک دی ډېر لایق، څوک دی ډېر زیات مستحق چې د هغه سره زه ښه سلوک وکړم. مبارک ورته فرمایي چې ښه سلوک کوې نو هغه ستا مور ده، د دې لایق د مور سره ښه ژوند تېر که، د مور سره ښه سلوک وکړه. هغه سړی ورته وایي قربان د دې نه بعد مبارک بیا ورته وایي د مور سره ښه سلوک وکړه. هغه د سړی دریم ځل وایي قربان د دې نه بعد مبارک ورته وایي چې د مور سره ښه سلوک وکړه. په څلرم کرت باندې عرض وکړو قربان د دې نه بعد مبارک ورته وایي ابوکا، په څلرمه مرتبه ورته وایي د پلار سره ښه سلوک وکړه. نو د مور هغه حق د پلار په نسبت باندې په بچي زیات دی. د هغې څو وجې دي مسلمانانو. د مور حق دا ولې زیات دی د پلار نه؟ هغه ځکه چې مور 9 میاشتې یا 10 میاشتې یا د دې نه سیوا ماشوم په خېټه کې ګرځولی او دا بوجه پورته کړی. دویم بیا چې دا ماشوم پیدا کېږي د ولادت په ټیم باندې په دې مور څومره زیات تکلیف وي چې علما وایي 360 رګونه دي په انسان کې، دا ټول رګونه شکېږي، صرف یو رګ پاته کېږي. که هغه رګ پکې وشکېده زنانه لاړ. څومره زنانه په ماشومانو تللي دي، څومره لوی قرباني ورکوي د خپل بچي دپاره چې هغه د یو ډاکټرې ته بلکل خپل ځان سملوي. بیا خوښه د ډاکټرې ده چې څه پې کوي او کولی شي د خپل ماشوم دپاره دا مور هغه خپل ځان قربانۍ ته تیاره کړي. دا یې دوه. دریم بیا چې ماشوم پیدا شي د دې شوده 2 کاله یا 2.5 کاله ورکوي. څلرم همدا ماشوم دی چې راغټوي دا داسې اسانه نه راغټي. د ماشوم څومره چیغې وایي، څومره نارې وایي، بیمار وي، کله چې دی یو ځای خوږېږي، کله بل ځای خوږېږي، غټ اودس ماتوي، وړوکی اودس ماتوي، دا ټول د مور په غاړې. او مور یو ورځ هم هغه د خپل بچي د مرداري نه د خپله پوزه پټه کړې نه ده. چې کله مور د یو بچي مرداري پاکوي د خپله پوزه د هغه د ګندګۍ نه پټوي. لږ سوچ په کار دی دې خبرو ته. ځکه قرآن کریم کې الله عز وجل جل جلاله سوره لقمان کې هغه بیان کړی دی ووصینا الانسان بوالدیه، موږ حکم کړی دی انسان ته چې د مور او د پلار سره ښه ژوند تېروه. حملته امه وهنا على وهن، خاص کر د مور سره الله تعالی وایي ډېر ښه ژوند تېروه، ښه سلوک کوه، ځکه دې مور ته په خېټه کې بار کړې وې. کمزورۍ د پاسه د کمزورۍ دا ډېره زیاته کمزورې وه چې ته یې په خېټه کې ګرځولې. ماشوم چې کله د مور په خېټه کې مور ډېره زیاته ورسره کمزورې کېږي، ځکه دا تاسې څه خوري نو هغه غذا اکثره ماشوم ته رسېږي. همدا وجه ده چې کله هم ماشوم د مور نه پیدا شي مور څومره کمزورې وي، رنګ یې زیړ واوړي، بل شانته شي. نو الله تعالی فرمایي چې دې ډېر د کمزورۍ د پاسه د کمزورۍ ته پورته کړی او په خېټه کې ګرځولی. وفصاله فی عامین، او بیا په 2 کالو کې تا ته شودې درکولې او بیا د شودو نه جدا کړلې. ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکر ادا کړه. الله تعالی وایي د مور او د پلار شکر ادا کړه. دا په سوره لقمان آیت نمبر 14 کې الله تعالی عز وجل د دې بیان کړی. همدغه وجه د مسلمانانو ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رجلا قال یا رسول الله، یو سړی ویول د الله پاک پیغمبر ما حق الوالدین علی ولدها، څه حق دی د پلار او د مور په خپل بچي باندې چې راته بیان شي. مبارک ورته وفرمیل هما جنتک و نارک، مور او پلار ستا دپاره هم جنت دی، مور او پلار ستا دپاره هم دوزخ دی. که چېرته ته د خپلې مور او د خپل پلار خدمت وکړې، ښه ژوند ورسره تېر کړې، ښه سلوک ورسره وکړې، ستا دپاره د مور او پلار جنت دی. او که ته خدای مکه د مور او د پلار خدمت ونه کړې، د هغې سره ښه ژوند او ښه سلوک ونه کړې، دا ستا دپاره جهنم دی د مور او پلار، ته به بیا دوزخ ته ځې. معاویه بن جهامه رضی الله تعالی عنه فرمایي ان جاهمه جاء الى النبي صلی الله علیه وسلم، دی راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې فرمیل قربان زما اراده ده چې د تاسو سره لاړ شم جهاد ته. اوس مشورې ته راغلی یم چې لاړ شم او که لاړ نه شم. مبارک ورته وایي هل لک من مور لري او که نه؟ هغه ورته قربان او مور لرم ژوندۍ ده. مبارک ورته فرمایي فالزمها فان الجنة تحت رجلها، لاړ شه د مور خدمت وکړه، د مور سره ښه ژوند او ښه سلوک وکړه، د دې مور د خپو لاندې ستا دپاره جنت پروت دی.
د مور د خپو لاندې ستا دپاره جنت پروت دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمن اصبح مطیعا لله فی والدیه. یو سړی چې سحر کې په داسې حالات کې دی سحر کې چې مور او پلار سره ښېګڼې کړي، د مور او پلار خدمتونه کړي، ښه ژوند یې ورسره تېر کړي، ښه سلوک یې ورسره کړي، په داسې حال کې دی سبا کې نو اصبح له بابان مفتوحان من الجنة، د جنت دوه دروازې به د دغه انسان لپاره خلاصي. او که چېرته یوه مور لري پلار یې وفات وي او د یوې مور سره د ښه سلوک کړی دی او ښه ژوند تېروي او چې سحر شي نو یوه دروازه د جنت به ورته خلاصوي. او که چا سحر کو په داسې حالت کې چې مور او پلار د ده نه خفه دي او ورباندې سبا شو، حدیث کې راځي دوه دروازې د جهنم د طرف خلاصې شوې. او که چېرته مور او پلار کې یو وي او بل وفات وي او هغه یو هم خدمت نه یې کړې ده نو د ده باندې سحر شو په داسې حالت کې سحر دی چې یوه دروازه د جهنم په ده باندې راخلاصه ده. کوشش وکئ. او ما تاسو ته ویلي مور او پلار د یو څو ورځې مېلمانه دي ما او تا سره، دا درنه ځي د دوی نه دعا واخلئ، د دوی په خدمت کې الله تعالی رضا کوي.